یو بلا معجزه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو هريره نه چونکه یو غربت او سودا بل پکور کې چې والده صاحب وا نو هغه اسلام نو قبول کړي دی به کار لرو لګ او ابو هريره نه مدینه طیبه تراغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره بټول ورځ ناست چې کور ته بلار د امور بو تړي راکاره دلې وکړه کله به او خو و بیٹا کو ډیر به وخ یو ورځ حضرت ابو هريره نه کور ته لاړ د امور ته ډیر زیاته کارې دلې وا الفاظ داسې وې چې هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شان مطابق نو حضرت ابو هريره نه په جړاش چې امور ما ته وایا ما ټکوا ما وها خو زما آقا نامدار صلی الله علیه وسلم ته اسم موایا په جړاش د کور نه راوته نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایا ابو هريره ولې څه چلو شو وی چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما مور نن ما ته ډېر زیات خبرې وکړلې دعا وغواړ چې زما د امور الله تبارک وتعالى مسلمان کې په اسلام کې داخل شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې حضرت ابو هريره نه ته قتل داغه دې جړاته او قتل د سترګو نه اوخ کې ویږي او ډېر لوی تړپ ته ور سره پزړه کې یقینا دغه تړپ انسان چې کوم دینو یو مقام ته رسي الله دې زمونږ دغه تړپ پیدا کړي د زړونو په جړاو نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې لاس مبارک اوچت کړل او د مور د پاره نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا وغوښتله چې خدایا دا مسلمانه کې او د اسلام کې داخله کې حضرت ابو هريره هو چې څنګه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاس مبارک اوچت کړل په منډه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه روان دي په منډه را سو دې سجل جو خیر خوده وې چې ګورما آقا نامدار صلی الله علیه وسلم خپل لاس مبارک الله ته اوچت کړی دی ګورم چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه لاس مخ په مخ باندې راکاږي او زما مور چې کوم دی هغه اسلام قبلای د چې څنګه کور تر اورسېدو مور د خپل आवाज اورېدو مور ته ابو هريره په دغه ځای باندې ودرېګا دن مرادا دن هغه چې کوم دی لامبل غسل شروع کړی دی وې لامبل غسل یو کو کپڑے واچولې حدیث مبارک کې راځي چې د حضرت ابو هريره د امور چې وا دا چې سکل راوتا لوپټه چې کم دنو دین هیر شو ډېر زیاته پتا ده کې راوتا د وصل خانه نه بهر راوتا تا ده کې راوتا لوپټه نه هیر شو په منډه راوتا یا بچیا رانیز دې شو ما ته کلمت طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله وایا کلمه ورته ویلا مور چې کم دنو هغه مسلمان شو حضرت ابو هريره هو چې کم دنو ډېر زیات خوشاله شو یا الله دا خو تا ما ته ډېر لوی نعمت راکړي زما مور نن په اسلام کې چې کم دنو هغه داخله شو زما محترم ورونو دغه تړپ چې کله پزړه کې وو یقینا څومره علم حضرت ابو هريره رحمه رسول الله ورکه حالان کې هغه ابو هريره دی چې په خپل فرمایي چې ما باندې دون فقر او فقیر आले کله کله بزو د لوګي د لاس بدهوش شوم بهوش بشوم د مدینه طیبه لکان براغلل زما د سر د پاسه به د خپل اسه کې خدا داسې به مګلې په د باندې پیریان دی پیریان جنات تی په وای ما به د आवाज نشو کول چې پیریان نشتا خدای نګیړه کې کم نه هغه خالی د گیړه کې سنشتا خوراک نشتا که سوخرم بیا به کم نه هغه ټکی دا به هم نشو ویل په خپل فرمای یو وار دې کم نه ډېر روګ شو ما چې کله منځ شو نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کور ته روانو ما چې د سره به کور ته روان شم په لار بس خبرې مو کوم او چې دې کور ته ورسی نو خامخا مال بس ډوړې موډې راو باسي ست پراتوږي کې ونه ور سره چې کله ور سره روان شوم او کور ته لاړ حضرت عمر رضی الله عنہ نو ماته اډو ساتو نکو اډو دې اونه چې ما سره روټه اوخرا وې زه پوښوم چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په کور کې سجده دینا د کور کې سجده فقر او فاقه واپس رالم او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره لاړم هغه مراته ساتونک پوښوم چې د کرم سنشته ځکه چې سوي نو صحابه او ډېر مهمان نواز خپل به نه خوړه خپل به ورکوله چې واپس رالم رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل حجره ته دنه کې ماته او قتل ماته ابو هريره را پاسه چې را پاسه دما کور ته دې کم نه ځان سره دن نکړم आवाज وکړو کور کې د خوراک سشتا حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایل او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چا یو پیاله په کم نه غروړي وی چې دا پیاله په راواله وی چې هغه په راغشتل لکه خوشاله شوم چې اوس په نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا په ما ترا کې وزو به وس کما نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته فرمایل ابو هريره لاړشه او صوفو چبوتره باندې چې څومره حضرات صحابه کرام ناس دا ټول روغواړه وې ماړه کې چې یو پیاله پیری او ټول صحابه کرام چې روغواړم بیا به نبی علیہ السلام فرمایي چې پدی باندې اوس کوا چې پدی اوس کوم بیا ما ته سپات نه خدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم دی د حکم تعمیل په ما باندې فرض دی لګم دا
خوږې ما خدا نیم چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اول مال راکا څنګه چې موږ په دنیا کې سو یو اول ځان دی او بیا جهان دی سړی چې زه خیم بس نور خلک د خپل کار کوي دا څه نه ده موږ د نورو خلکو د خیال وساتو زما محترم ورونو نو حضرت ابو هريره فرمایي چې لاړم ټول صحابو ته مې راش غن تعداد سره صحابه کرام دي او یا دي یا دریو یا صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم مجمعین نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم اکشان ته فرمایله ابو هريره دا پیاله والا پیاله مې اوچ تکړه دل ورکا غل ورکم هغه دا پیاله راځي په خله کې خو دا اوس کې دا چې ورته ګورم چې دا خدای بنده ټول خلاص نه کې مونږ تم پکې سپری دا زړه کې ویم هغه دا چې دا پیاله د ټول صحابه باندې کوم نو تقسیم شو یو پیاله پېت په دې ټول صحابه باندې تقسیم شو وېس کلا دا غې نه پس آقا نامدار صلی الله علیه وسلم ما ته فرمایل ابو هريره واستوس کا ما پیاله راواغشتا امه په خله باندې کې خدا اومس کلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای نور اس کا ما نور مسکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای نور اس کا ما یا رسول الله قد اشبعت ز خدیر زیات مور شما نور حکم راته مکه ذکر زې پکې نشتا زې پکې دون مور شم چې نور پکې زې نشتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکی شو او دا غې نه پس کدن هغه پیاله راواغشتا د دې ټول صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین آقا نامدار صلی الله علیه وسلم محبت او عشق هم یقینا د خپل صحابه سره د خپل امت سره دا څومره د زما محترم ورونو په خپل نس کې دا غې نه پس د صحابه غجوټا آقا نامدار صلی الله علیه وسلم راواغشتا او دا غې نه پس نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه نور پیدا کوم دی هغه وسکل